أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمانگ د بیان موضوع ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف یعنی صفتونه. د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با چې کله په کومه لار تیر شو نو په دوی پسې تلونکي سړي به در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوشبوئی په وجه دا معلوموله چې په دې لاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیر شوی دی. او یا راوی دا وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خولو د خوشبوئی نه دا معلومېدله چې په دې لاره سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم تشریف وړی دی. دا حدیث دارمی نقل کړی دی. محمد بن عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهم صاحبزادگان د ابو عبیده رحمت الله علیه فرمایي چې ما ربیع بنت معوذ بن افراطه فرمایل معوذ بن افراطه ویل چې ماته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صفات بیان کړه. هغه ماته ویل چې ای بچوړیا کچره تار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدلې وې نو ته بادا پوه شوې چې د نمر بسترګان وینما. دا حدیث دارمی راغسته دی. حضرت جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یوه ورځ د څوارلسمې سپوږمۍ وه او ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کاته. چنانچه کله مې سپوږمۍ ته کاته او کله مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کاته او دغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کپڑا په غاړه وه او زما په نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او جمال د سپوږمۍ نه زیات و. دا حدیث ترمذی او دارمی راغسته دی. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات جمیل او حسین هیڅوک لیدلی نه دي او داسې معلومېده لکه چې مخ مبارکې د نمر سترګه ده او جلوه ترې نه ځي. او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات جلد په مزل کې هیڅوک لیدلی نه دی. یعنی چې کله به په لاره تلو چې کله به په لاره تلو نو داسې معلومېده چې گویا دا ځمکه راټولېږي په مخ د ده کې او موږ به خپل ځان په مشقت کې واچولو. یعنی موږ به خپل ځان ستړی کړو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم به پروا هم نه وه. دا حدیث ترمذی راغسته دی. حضرت جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پنډۍ مبارکې نری او نازکې وي او کله هم په آزاده خندا نه دي خندلي
بلکې مسکې بشه. او چې کله به ما د ده طرف ته وکاته نو زړه کې به مې دا ویل چې ده رانجه لګولی دي. حال دا دی چې د به رانجه نه و لګولی. یعنی قدرتی طور به داسې ښایسته معلومېده چې سړي به دا ګمان کوو چې رانجه یې لګولی دي. دا حدیث ترمذي راغستی دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مخکینو دوو غاښونو کې معمولی جداوالی و. چې کله به یې خندا، چې کله به یې خبره کوله نو داسې به معلومېده چې د غاښونو نه یې نور راوځي. دا حدیث دارمي راغستی دی. داود رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوصاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.